ګرانو مینوالو چنګیز خان په 1219 کې د افغانستان پورې خور په خوارزم سلطنت باندې اټیک وکړو، په هغه باندې حمله وکړه. دغه اټیک وجه دا وه چې د خوارزم سلطنت د ښار اترار گورنر د چنګیز خان 450 چې کوم تاجران دي نو هغه په غلط فهمۍ کې گرفتار کړي وو، هغه بیا د هغې نه وروسته وژلي وو. په غلط فهمۍ کې دغه د چنګیز خان 450 تاجران وژلي وو. بیا دا هم ونکړله چې چنګیز خان چې کوم غوسه ده چې دا سړی کې د چنګیز خان د غوسې د سړی کېدلو دپاره هم هېڅ څه ونه کړله، بلکې هغه ته یې د غوسې سړی کېدلو په ځای باندې یو نور اور وښایو. هغه ته یې غوسه سړه نه کړله، هغه ته یې اور وښایو. ګرانو مینوالو د هغه په جواب کې چنګیز خان د یو لوی لښکر سره په خوارزم سلطنت باندې هم حمله وکړله. د چنګیز خان منګول پوج کوم چې د سمرقند او د بخارا په شان لوی ښارونه تباه او برباد کړي وو، هغه دغه پوج کله چې د موجوده افغانستان د علاقې فتح کېدلو دپاره ورسېدل نو هغوی ته په ورځ کې ستوري په نظر باندې په اسمان کې راغلل. هغوی ته قدم په قدم د باندې د سخت مزاحمت مخه وشوله، تر دې پورې چې افغانانو منګول پوج په وهلو سره وشړل او هغوی چې کوم دی نو وتښتېدل. دومره زیات هغوی ته مزاحمت میلاو شو، هغوی ته په ورځ باندې ستوري په اسمان کې وښودل، افغانانو ووهل او بیا چې کوم دی نو هغوی وتښتېدل. دغې شکست په منګول سلطنت کې یو شور جوړ کړو، یو غوغا یې جوړه کړله چې یو لوی سلطنت دی منګول، خو هغوی ته شکست وشو. نو په دغې سلطنت کې یو شور جوړ شو. دا ټول هر څه څنګه وشو؟ زه یم جواد علي، تاسو اورئ او ګورئ شمال ریډیو او په پروګرام تاریخي پاڼو کې در سره د افغانستان د تاریخ نورې برخې شاملو. ګرانو مینوالو د خوارزم سلطنت حکمران سلطان علاءالدین خوارزمشاه یو زوی جلال الدین خوارزمشاه و. د مسلمانانو له طرفه د منګولو خلاف د جنگ قیادت هغه کوو. هغه د منګولو سره جنگیدلو کې د سنټرل ایشیا نه افغانستان ته راورسېدو او افغانیان د منګولو خلاف د جنگ لپاره رايوځای کړل. افغانانو د هغه په اواز باندې لبیک ویلو، هغوی راپاڅېدل، د هغوی سره ودرېدل، ولې چې د هغوی په نظر سره چنګیز خان یو غیر ملکي حملاور و، د کم سره چې د مقابلې لپاره د هغوی لپاره یو لوی اتحاد پکارو، هغوی ته رايوځای کېدل پکارو. دغه مقابله ډېره ګرانه وه. نو هغوی په دغه خبره باندې بیک ویلو او غیر پاتېدل او د اتحاد هغه فیصله وکړله. ګرانو مینوالو افغانانو دغه چې کوم د جلال الدین خوارزمشاه د سرداری تسلیم کړله نو هغوی په نظر کې دا خبره وه چې د چنګیز خان د غلامۍ نه خو د دې جلال الدین خوارزمشاه دغه سرداری مونږ ته ډېره منظوره ده، د هغوی د غلامۍ نه مونږ ته جلال الدین خوارزمشاه سرداری قبول او منظوره ده. نو هغوی د جلال الدین خوارزمشاه په اواز باندې لبیک ویلو او هغوی راپاڅېدل او د جلال الدین خوارزمشاه سره افغانان ودرېدل. او دغه شانه کې د جلال الدین خوارزمشاه سره 80,000 چې کوم پوج دی نو هغه ورسره جمع شو، په کوم کې چې ظاهره ده ډېر افغانان جنګجو شامل وو. دغه پوج سره جلال الدین په غزني کېناستو او د چنګیز خان د پوج انتظار یې شروع کړو. لیکن کله چې جلال الدین خوارزمشاه د منګولو سره د جنګېدلو تیاری کوله نو هغه وخت کې ډېر افغانانو په خپل باندې هم هغوی د منګولو سره او د هغوی د پوج سره ورکوټي جنگونه کول، د هغوی د پوج مخ به یې نیوله. دغه سلسله روانه وه، د هغوی د ودرولو کوشش به یې کولو. منګولو به چې د افغانستان په کومه قلعه باندې حمله کوله نو هلته به افغانانو هغوی ته ډېر زیات لوی مزاحمت ورکولو. ګرانو مینوالو د ټول نه ډېر مزاحمت په بامیان کې شوی و منګولو ته، چېرته چې د چنګیز خان وسې د غشي باندې ولګېدو او بیا هغه مړ شو. د دغې له وجې نه د چنګیز خان ته د خپل وسې دومره خفګان وشو چې هغه په خپل راغلی او هغه چې کله دا خبره واورېدله چې د چنګیز خان وسې پکې مړلی نو ډېر زیات لوی خفګان ورته وشو او هغه په خپله باندې راغلی او قلعه یې فتح کړله او یو وګړی هغه قتل کړو. ټول یې مړه کړل. چنګیز خان په غوسه کې راغلی و ځکه چې د هغه وسې پکې مړ شوی و.
په غشي باندې لګېدلی وو. نو چنګیز خان ته پکې لویه غوسه ورغلې وه او د دغې غوسې د سړېدلو لپاره چنګیز خان راغلی او هغه قلعه په خپله باندې فتح کړله او چې کوم وګړي دي یو یې قتل کړو تر دې پورې چې هلته کوم خزنده موجود وو ورکوټي خزنده یا چې کوم زناور وو چې څه شی هم په لاس باندې ورغلي ورکوټي خزنده به هم په معلومول په هغه علاقه کې یو څیز هم پرې نه وغوښتو. علاقه یې ټوله تباه او برباد کړله چې کوم زناور دي کوم څاروي دي ټول هر څه مړه کړل انسانان په هغه قلعه کې مړه کړل ځکه چې په هغه قلعه کې هغوی ته مزاحمت میلاو شوی و د هغه نوسۍ پکې مړ شوی و او چنګیز خان په خپله باندې راغلی او هغه قلعه یې تباه او برباد کړله. ګرانو مینوالو اوس د هغه مقابله د جلال الدین خوارزمشاه سره کېدلو د کم سره چې 80,000 پوج لښکر وو لیکن ناجانی ولې چنګیز خان ته د خپل طاقت او د جلال الدین خوارزمشاه د صلاحیتونو کافي غلط اندازه شوی و. هغه ته چې کوم جلال الدین خوارزمشاه دی یا د هغوی چې کوم پوج دی هغه ورته په نظر باندې نه راتلل ځکه چې هغه ډېر زیات چنګیز خان خپل ځان ډېر زیات لوی حساباوه. ګرانو مینوالو هغه د جلال الدین خوارزمشاه د 80,000 پوج په مقابله کې صرف 40,000 منګول پوج یې تیار کړو او د 80,000 پوج په مقابله کې چنګیز خان 40,000 پوج هلته ولیږلو د مقابلې لپاره. چنګیز خان کوم چې د افغانستان د پوج په حواله سره د هغوی د طاقت په حواله سره کومه اندازه لګولې وه هغه چونکې نهایت غلط وه او دغه هغه ته ګرانو مینوالو ډېره زیاته ګرانه پرېوتله. ګرانو مینوالو په 1221 کې د افغان صوبه پاروان کې دغه دواړو لښکرو مقابله وشوله دواړه په مقابله باندې شو او په دغه ټکراو کې منګولو ته یو لوی بدترین شکست وشو. داسې شکست چې هر میدان وهل والا منګول پوجیان چې کوم د هغوی لښکر وو هغوی به خپل لاشونه پرېښودل او تښتېدل به په منډو باندې شو. هغوی ته دغه 80,000 پوج یو بدترین شکست ورکو یو ناشنا شکست یې ورکو چې هغوی په تېښته باندې مجبور کړل خپل لاشونه به یې پرېښودل او منډې به یې وهلې. ګرانو مینوالو دغه د سکندر اعظم د مرګ نه تقریبا 2000 کال وروسته د اوله موقع وه چې د تاریخ یو لوی فاتح ته په افغانستان کې شکست وشو. یعنی سکندر اعظم نه علاوه 2000 کال وروسته یو لوی فاتح چنګیز خان ته په افغانستان کې شکست وشو. چنګیز خان خدا ګڼله چې زما چې کوم پوج دی نو هغه به لاړ شي 40,000 پوج دی نو هغه به لاړ شي او دغه 80,000 پوج مقابله به وکړي خو ولې د هغوی د طاقت د هغوی د صلاحیتونو هغه ته دغه اندازه چې کومه کېدله نو دغه اندازه هغه ته ډېره غلطه کېدله چې هغې لاړ نو ډېر لوی شکست ورته وشو او د چنګیز خان د سکندر اعظم نه وروسته په افغانستان کې یو لوی فاتح ته د اوله موقع وه چې هغوی ته شکست وشو. د دغه شکست خبر چې کله چنګیز خان ته ورسېدو کیمپ ته نو هغه چې کله خبر شو نو هغه د دغې غلطۍ لوی احساس هغه ته وشو چې او واقع ده ما له داسې نه کول پکار ځکه چې یو لوی شکست ورته وشو ډېر پوج یې مړه شو پوج یې قتل کړی شو خو هغه چې کوم دغه خبر واورېدو نو هغه ته احساس وشو چې واقع ده نه و پکار ماله چې ما لږ پوج د هغوی په مقابله کې لیږلي وې نو هغه ته لوی احساس دغې وشو. ګرانو مینوالو د دې نه وروسته هغه ټول پوج یعنی د هغه سره ډېر پوج موجود خو صرف 40,000 پوج یې لیږلی او د جلال الدین خوارزمشاه د مقابلې لپاره نو هغه دغه ټول خپل پوج را جمع کو او هغه روان شو د جلال الدین خوارزمشاه په تعاقب کې د هغه پلټنه کې روان شو. د چنګیز خان په کمان کې منګول پوج په پنجاب کې د دریای سند پورې د جلال الدین تعاقب وکړو هغه یې وګټو ځای په ځای باندې هغه کتو خو جلال الدین د چنګیز خان په مشرۍ کې د یو لوی منګول لښکر مقابله خو ونه کړه خو ګرانو مینوالو جلال الدین خوارزمشاه چنګیز خان ته په لاس باندې هم ورنه رغلی هغه چنګیز خان وکتلو ډېر پسې وګرځېدل خو چنګیز خان ته جلال الدین خوارزمشاه په لاس باندې ورنه رغلی هغه دریای سند ته په چلانګ لګولو کې خپل ژوند بچ کړو. چنګیز خان د خپل فاتح لښکر سره واپس خپل افغانستان علاقې ته لاړې لیکن دا کاروایی هم د افغانانو د لاسونو منګولو ته شکست هغه داغ صفا نه کړو کوم شکست چې د افغانانو له طرفه منګولو ته شوی وو نو دغه کاروایی دغه شکست هغه چې کوم ورته شوی د هغوی د لاسونه نو هغه یې صفا نه کړو
ګرانو مینوالو دغه شکست د منګول ټول زیر کنټرول مسلم علاقو کې د ازادۍ یو نوې امید راوچت کو. دا چې کوم د منګولو سره کوم مقابله وشوله نو په افغانستان کې چې کوم د منګولو زیر کنټرول علاقې وي نو په هغوی کې د ازادۍ یو امید راوچت کو چې که جلال الدین خوارزمشاه د افغانانو سره د منګولو چنګیز خان مقابله کولی شي نو مونږ هم کولی شو. دا خلکو دغه سوچ وکړو چې مونږ خو ډېر خلک یو که جلال الدین خوارزمشاه راځي او د افغانانو سره یو ځای کېږي او د چنګیز خان مقابله کوي نو مونږ یې ولې نشو کولی. نو هغوی ویل چې دغه خو مونږ هم کولی شو. نو د ازادۍ چې کوم امید دی نو هغه په ډېرو علاقو کې هغه راوچت شو، پیدا شو. د دې نتیجه دا راووتله چې په افغانستان او سنټرل ایشیا ډېرو علاقو کې بغاوتونه وشو. خلکو ځای په ځای باندې بغاوتونه شروع کړل او عوامو په هغه علاقو کې په هغه ښارونو کې چې کوم موجود منګول پوج وو نو هغه پوج یې قتل کړل. ځای په ځای باندې خلکو ته پته ولګېدله چې چنګیز خان سره جلال الدین خوارزمشاه جنګېدلی شي زموږ لپاره نو موږ ولې نشو جنګېدلی. نو هغوی هم ځای په ځای باندې چې کومې علاقې وي په علاقو کې منګول پوج وو نو هغوی ځای په ځای باندې قتل کړل. په جواب کې ګرانو مینوالو منګولو هم دغه ښارونه چې په کومو ښارونو کې په منګولو باندې حملې وشولې قتل شو نو دغه ښارونه یې ځای په ځای باندې هغوی په بدحال کېدلو باندې شروع کړل. هغوی به هم په دغه ښارونو باندې حملې کولې چېرته چې د هغو خلاف خلک راوچت شوي وو نو په هغې ځایونو کې به منګولو هم حملې کولې. د دغې تباهۍ سلسله هم هغوی شروع کړې وه. ګرانو مینوالو د افغان ښارونه غزني، بلخ، هرات تباه کړی شو. د دغه واقعاتو سلګ کلونو وروستو په 1220 کې د چنګیز خان مرګ وشو، یعنی په 1220 کې چنګیز خان مړ شو. د هغه د مرګ وروستو د افغانستان سیاسي نظرنامه یو ځل بیا بدل شوله. د چنګیز خان سلطنت د هغه په اولاد کې تقسیم کړی شو. د هغه چې کوم سلطنت وو نو د هغه کوم اولادونو په هغې کې هغه تقسیم کړی شو او دغه سره افغانستان هم په ټوکړو ټوکړو کې هغه تقسیم کړی شو. څه ټوکړې یو رالیو څه د بل سره بل نو افغانستان هم په ټوکړو ټوکړو کې هغه بدل کړی شو. د افغانستان څخه مشرقي علاقه د چنګیز خان یو زوی چغتای خان ته میلاو شوله او باقي ټوله علاقه د چنګیز خان د نوسي د هلاکو خان ال خان سلطنت په حصہ کې چې کوم نو هغه راغله. بیا منګول تقریبا د 1450 پورې حکومت کوو. دغه وخت کې افغانان د منګولو له طرف نه چې کومه خوره شوې تباهي وه نو د هغې نه لږ محفوظ شو. د هغې 1450 پورې منګول چې کوم نو هغې بیا حکومت کولو په دغه مختلفو علاقو باندې. په 1280 کې د قندهار نوم په اول ځل باندې په تاریخ کې ریکارډ شو. یعنی چې کوم د قندهار تاسو پیژنئ نو دا په 1280 کې د دې نوم قندهار د نوم په تاریخ کې ریکارډ شو. بلخ او غزنی کم چې د منګولو په حملو کې تباه شوي وو هغه یو ځل بیا آباد شو. ګرانو مینوالو لیکن هغه وخت یو واقعا دا وشوه چې د هندوکش غرونو لاندې د دریا په کناره باندې یو ورکوټ علاقه یو خار هغه په قلاره باندې خپل پہچان جوړېدل شروع کړل. هغه راوچتېدل شروع شو. یو علاقه یو خارو. دغه خار ګرانو مینوالو نن هم مونږه د کابل په نوم سره پیژنو. یعنی په هغه وخت کې دغه په قلاره باندې خپل پہچان شروع کو. کابل چې ورته کوم ویل کېږي نو په دغه وخت کې کابل خپل پہچان راوچت کو او آباد شو. ګرانو مینوالو داسې ویل کېږي چې د کابل خار تاریخ 3500 کاله پخوانی دی. یعنی 3500 کاله پخوانی تاریخ د کابل د خار دی. په اوله کې د دې خار د هرات او غزنی په مقابله کې دومره اهمیت نه و لکه هرات او غزنی چې کومونو په هغې مقابله کې د کابل د خار دومره اهمیت نه و. ګرانو مینوالو لیکن په 14مه صدۍ کې چې کله د افغان علاقې د منګولو په قبضه کې راغلی نو دې خار ته هم ترقی میلاو شوله. دې خار ته هم وده میلاو شوه، ترقی شروع کړله. منګولو دلته ودونه هم وکړل او د هغو اولادونه نن هم په افغانستان کې ګرانو مینوالو موجود دي.
په افغانستان کې چې کومه هزار آبادی موجود ده دغه ډیر تعداد در اصل د منګولو پوج اولادونه دي کوم چې د تاجک زنانو سره ودونه کړي وو او په افغانستان کې آباد شوي وو او دلته چې کوم نو غي بیا ودرېدلی وو نو دغه چې کومه آبادی ده نو دغه ډیر زیاته د منګولو پوج اولادونه دي په 1450 سره نږدې آس دغه خوا او شا کې چې کوم دنو منګول چغتای سلطنت د منګول د چغتای سلطنت زوال راغله دغه خاتمه وخت راغله او د افغانستان علاقہ د سو وخت یو ځل بیا آزاد شو دغه سلطنت ختم شو چغتای سلطنت او د افغانستان علاقہ د سو وخت پورې یو ځل بیا آزاد شو لیکن مینوالو په سنټرل ایشیا او افغانستان کې د امن زمانه ډیره زیاته مختصر پاتې شوې ده چې کوم د امن زمانه ده نو هغه په کې لږ وخت پورې پاتې شوې ده امن پکې به ډیر وخت پورې برقرار نه پاتې شوې ځکه چې په اکثر یو حملاور تللو سره بل حملاور براتللو او په دغه علاقو باندې به حمله کولی او هغه په خپل او په غزي باندې حکومت جوړولو بیا به د لږ وخت پورې د هغه حکومت وو بیا په بل رااله بل به حمله وکړه بیا به هغه حکومت بیا هو واغستو لږ وخت سلګ وخت کې د هغه د آزاد چې کوم خلک د هغه آزاد پاتې شوی دي خو دومره وخت پورې د امن دغه چې کوم نظام دی نو هغه نه دی پاتې شوی ډیر زیاته پکې دغه مسلې راغلي چې یو حملاور بدلو بل حملاور براتلو او الته قابض کېدو د چغتای او د الخانی سلطنت د زوال نرستو د هغه زه د تاتاری سردار امیر تیمور واغستو او په افغانستان باندې حمله وکړه لیکن د امیر تیمور مقصد د افغانستان فتح کول نو افغانستان نه فتح کول غوښتل بلکې دا د هغه لپاره د هندستان ته د رسیدلو لپاره محض یو لار و هغه هندستان د تللو او افغانستان باندې چې کوم نو هغه په دغه باندې رااله نو هغه دغه فتح کېدل دغه لپاره غوښتل چې هغه افغانستان ته ځان رسولو هغه افغانستان قابض کېدل په افغانستان باندې قابض کېدل نه غوښتل د افغانستان مقامی قبایلی سردارانو زه په ځای باندې د امیر تیمور خلاف مزاحمت وکړو او د هغه سره جنگونه وکړل په دغه جنگونو کې امیر تیمور کامیاب شو او بیا هغه دهلی ته ورسېدو هندستان دهلی ته ورسېدو دهلی مکمل تباہ او برباد کړل مقامی خلک مړکل او واپس لاړل امیر تیمور د هندستان نه خو واپس راغله لیکن افغانستان مستقل تور باندې د تیموري سلطنت په کنټرول کې راغله ګرانو مینوالو په 1415 کې د امیر تیمور د مرګ وروسته د هغه اولاد د سنټرل ایشیا سره په افغانستان باندې هم حکومت شروع کړو د تیموري خاندان زیر اثر افغانستان خډیر مخکې لاړ ډیر زیاته ترقی وکړه د تیمور یو زوی شاهرخ هرات خپل دارالحکومت جوړ کو د هغه په دور حکومت کې په هرات کې ډېر بهترین شاندار عمارتونه هغه جوړ کړل شو تعمیر کړل شو او د ترقۍ د یو نوي دور آغاز وشو لیکن په 1440 کې د شاهرخ د مرګ نه وروسته سیاسي حالات بیا خرابېدل شروع شو چې کوم سیاسي حالت نارمل شو ترقی شروع شو نو د شاهرخ د مرګ نه وروسته یو ځل بیا سیاسي حالات هغه خرابېدل شروع شو د کوم لوجنه چې افغانستان د ترقی په چې کومه پهیه ده هغه بیا یو ځل جام شوله د تیموري خاندان د سنټرل ایشیا منګول حکمرانانو سره کشمکش شروع شو دغه رنګ دغه په نتیجه کې په افغانستان کې سبا قاعده حکومت پاتې نشو په ډیرو علاقو کې مقامی وارلارډز هغه هم طاقتور شو دا صورتحال ګران مینوالو کم از کم یو صدۍ پورې هغه برقرار پاتې شو د یوې صدۍ پورې دغه صورتحال چې کوم هغه برقرار وو بیا دا وشوه چې د امیر تیمور د اولاد نه یو حکمران افغانستان د 200 کال پورې د یو نوی امپایر حصہ جوړ کړو یعنی د امیر تیمور چې کوم اولاد او پاغه کې یو حکمران افغانستان د 200 کال پورې د یو نوی امپایر حصہ جوړ کړو دغه حکمران نوم ظهیر الدین بابر
ګرانو مینوالو د مغلي سلطنت شهنشاه مغلي ظهیرالدین بابر د سنټرل ایشیا وادي پرغانا او د سمرقند کم چې نن وخت کې ازبکستان کې دی د هغه حکمران وو، لیکن د خپل رشتہ دارانو سره هغه د جنگونو لوجنه سنټرل ایشیا پرېښوده او افغانستان ته راغلی. کله چې هغه افغانستان ته ورسېدو نو د هغه سره لږ شانه کې کسان وو، دا تقریبا د 1504 وخت وو. ظهیرالدین بابر خپل کہانی په خپل کتاب بابرنامه کې لیکي چې کله هغه د قبضې لپاره کابل ته ورسېدو نو هغه یو کس ته دې پیغام سره ولېږلو، هغه د کابل حکمران ته یو کس ولېږلو، خط ورته ولیکلو چې د کابل ښار دی زما په حواله کړی شي. دغه خط ولیکو او د کابل حکمران ته دغه کس ولېږو او ورته پکې لیکلي وو چې دا چې کوم ښار دی نو دا بغیر د جنګه ما ته حواله کړی شي. د دې سره هغه خپل سپاهیان د کابل نه بهر تیار ودرول، هغه یې ودرول که چېرته جنګ مقرر شي نو بس چې بیا جنگ شروع کو. کله چې د کابل حکمران وکتل نو هغه وېرېدو، ډېر زیات په یره کې شو چې هغه خو ګیر شوی دی، هغه خواته خو خلک راغلي دي. تاسو پیژنئ دا هغه وخت وو چې افغانستان یو مرکزی کنټرول کې نه وو، بلکې ورکوټو وارلارډز خپل ورکوټي حکومتونه قایم کړي وو، ځای په ځای باندې ورکوټي قایم حکومتونه. مطلب دا چې لوی سلطنت نه وو چې هغه د کابل حکمران د دغه ظهیرالدین بابر هغه مقابله کړې وي، لہذا هغه یو کابل ښار وو، د هغه سره نور باقی افغان علاقه شامل نه و، د هغه د طاقت حصہ هغه ته نه و. نو د کابل حکمران دغه ښار کابل د ظهیرالدین بابر په حواله کړو بغیر د جنگ نه. کابل یعنی چې کوم د کابل ښار دی په هغې باندې چې کوم حکمران وو نو هغه بغیر د جنگ نه ظهیرالدین بابر ته حواله کړو او د هغه سره جنگ ونه کړو ځکه چې هغه ته ویرېدو. دغه شان مینوالو کابل او د افغانستان ډېرې علاقې د مغل امپایر حصہ جوړ شولې. د کابل فتح کېدلو نه تقریبا 22 کال وروسته په 1526 کې ظهیرالدین بابر په هندوستان باندې حمله کړې وه. دغه حمله کې هغه د دهلی سلطان ابراهیم لودي ته شکست ورکړی و او په دهلی باندې یې قبضه کړې وه. د دې نه وروسته مغل امپایر د 200 پورې یعنی په 1909 کې د اورنګزیب د مرګ پورې په هندوستان او مشرقي افغانستان باندې برقرار پاتې و. د دغه وخت پورې هغه دغلته کې برقرار و. قندهار کله د مغلو او کله د ایران د صفوي امپایر په کنټرول کې پاتې شوی دی. ګرانو مینوالو په مغربي افغانستان باندې ایران او په شمالي افغانستان باندې بخارا سلطنت حکومت کولو. ګرانو مینوالو د کابل په لاره باندې جلال آباد ښار هم مغل شهنشاه جلال الدین محمد اکبر په خپل نوم کړی و. نو دا به مینوالو د هغه صدیانو کهانی کم کې چې د افغانستان پښتانه قبایل د یو آزاد ریاست قیام طرف ته روان وو. ګرانو مینوالو دغه طرف ته اشاره موږ په تیرو پروګرامونو کې کړې وه چې څنګه پښتانه مخ په وړاندې باندې روانو. په دې موده کې افغان یو لوی طاقت جوړ شوی و او امپایر یې هم قایمول. د مثال په تور باندې د خلجیانو کم چې د ترک او د افغانانو د مشترکه نسل نه وو د 1290 نه د 1400 شل پورې په هندوستان باندې هغوی حکومت کړی وو. د دې خاندان د ټول نه کامیاب حکمران علاؤالدین خلجی وو کم چې په هندوستان باندې د منګولو ډېر حملې هغه ناکامې کړې وي. دغه شان ابراهیم لودي کم ته چې ظهیرالدین بابر شکست ورکړی وو هغه هم پټان وو. ګرانو مینوالو وروسته بیا یو بل پټان شیرشاه سوري د ظهیرالدین بابر زوی د شهنشاه همایون نه اراضي ته ور باندې د دهلی تخت اخیستی وو. لیکن د 15 یا د 14 کاله وقفې نه وروسته شهنشاه همایون دوباره دهلی فتح کړه، یعنی پټان د دهلی کنټرول کېدلو سره د خپل طاقت مظاهره د ډیرو کلونو نه خو کوله، لیکن دا طاقت د افغانانو لپاره د یو ملک یا د یو ریاست جوړېدلو لپاره نه استعمالیدو. پټانان لګیاو دغه ځای په ځای باندې هغوی راوچت شو، خو دا چې کوم د هغوی طاقت دی نو د هغوی دغه طاقت د یو ملک یا د یو ریاست جوړېدلو لپاره هغه نه استعمالیدلو. دغه قوت
افغان یا پټان حکمران صرف د خپل ذاتی سلطنتونو جوړولو لپاره هغه یا د خپل طاقت ډیرولو لپاره استعمال کړي سره هغه روانو. مطلب پټانان چې کوم دین هغه دا سوچ نه کولو چې ځان له ریاست یا ځان له سلطنت، خو چې کوم ذاتی سوچ نو دغه طاقت او دغه افغان یا پټان حکمرانانو به صرف د خپل ذاتی سلطنتونو د جوړېدلو لپاره او د خپل طاقت ډیرولو لپاره هغه دغه روانو مخ په وړاندې باندې سفر کولو. دراصل افغانانو ته د اوسه پورې داسې لیډر نو ملاو شوی کوم چې دوی به حیثیت یو قوم متحد کړي وي، راغون کړي وي، چې کوم پټانان دي کوم پښتانه دي چې هغه راغون کړي وي او متحد کړي وي. نو هغه تر اوسه پورې یو داسې لیډر نو ملاو شوی او دوی لپاره یو آزاد او خود مختار ریاست هم قائم کړی وي. په 18 سنچري کې د پښتو مشهور شاعر خوشحال خان خټک د مغلو خلاف پښتانه د متحد کېدلو کوشش کړی وو. یعنی په 18 سنچري کې د پښتنو چې کوم مشهور شاعر دی خوشحال خان خټک، نو هغه د مغولو خلاف هغه پښتانه د راوځي کېدلو هغه کوشش کړو چې د مغولو خلاف د پښتانه راوځي شي، اتحاد کې متحد شي. نو هغه دا کوشش کړو. خوشحال خان خټک یو پښتون سردار وو ګران مینوالو او د پېښور سره نږدې په اکوړه خټک کې پیدا شوی وو. د هغوی خاندان د مغول شهنشاه د جلال الدین اکبر د ورنه د مغولو وفادارو، د هغې د ورنه د هغوی وفادارو. لیکن وشوه دا چې د شهنشاه مغول اورنګزیب په زمانه کې دغه تعلقات خراب شو. اورنګزیب عالمگیر د ټیکس جمع کېدلو په څه معامله باندې ناراضه شو، خفه شو او خوشحال خان خټک کې په قید کې واچو، هغه قید کړو. خوشحال خان خټک پېښور، دہلی، آگرا او په نورو ځایونو کې قید پاتې شوی دی. ګرانو مینوالو هغه په راجستان کې د رتنبور قلعه کې هم په قید کې پاتې شوی دی. یو غلط فهمي مینوالو دا هم ده چې هغه د ګوالیار قلعه کې هم قید کړی شوی وو، ولی هغه داسې نه وه. هغه د رتنبور په قلعه کې قید شوی وو. بهر حال خوشحال خان خټک 15 کاله او د بعضو روایاتو مطابق 2 کاله پورې د مغولو په قید کې هغه موجود و، پاتې شوی وو. بیا مغولو هغه رها کړو. خوشحال خان خټک په زړه کې د مغولو چې کوم خلاف په زړه کې د هغوی خلاف نفرت وو او د هغوی د انتقام په سوچ باندې هغه دغه جیل نه راووتلو او دغه انتقام په سوچ سره چې کوم نو هغه راله پېښور ته راله، واپس خپل کلي ته راله. ګرانو مینوالو د مغول امپایر خلاف یې مسلح جدوجهد شروع کړو. هغه ډیر ځل مغول امپایر ته په میدان جنگ کې شکست هم ورکړی دی او د هغوی په قلاګانو باندې ډېرې حملې هم کړې دي. خوشحال خان خټک د جنگ سره سره شاعري هم ډیره په ښه طریقې سره کوله. یو بهترین او زبردست شاعر هم و. جنگونه به هم کول، خو د جنگونو سره خوشحال خان خټک یو بهترین شاعر هم و. ګرانو مینوالو ویل کېږي داسې چې خوشحال خان خټک د شاعرۍ د 100 نه ډېر کتابونه هم لیکلي وو. په دغه کتابونو کې دستارنامه او بازنامه کتابونه ډېر زیات مشهور دي. علامه اقبال هغه حاکم ملت افغانیا هم ګرځولی وو، یعنی د افغان قوم حاکم یا دانشور د حکمت والا کس. نو دغه شان خبرې علامه اقبال د خوشحال خان خټک په باره کې ویلي وي. مغربي مورخینو یعنی تاریخ لیکونکو هم خوشحال خان خټک د پښتنو قومي هیرو او شاعر مني. ګرانو مینوالو لیکن د خپل شاعرۍ او بهادرۍ سره سره هم خوشحال خان خټک پښتانه په سیاسي تور باندې هغه په یو قوم کې تبدیل نه کړل. خوشحال خان خټک خو یو لوی شاعر او یو بهادر وو، خو دغه بهادرۍ او د شاعرۍ سره هغه هم پښتانه رايوځي نه کړل. هغه پښتانه په سیاسي توګه باندې په سیاسي تور باندې په یو قوم کې تبدیل نه کړل او نه د هغو لپاره یو ځان لا وطن جوړ کړو. خوشحال خان خټک په 1480 کې په 6 کاله عمر کې هغه وفات شو، مړ شو. هغه وصیت وکړو چې زما د مرګ نه وروسته دی داسې ځای کې زه د پنډ کړی شم، په داسې ځای کې زما
باوجود خخله شي چې هلته کې د مغولو د اسونو چې کم چاپونه دی هغه هم هلته کې راونه رسیږي هلته کې د مغولو چې کم اسونه زی نو چې هغه زی د مغولو د اسونه هم راونه رسیږي چې د مغولو نه بالکل زلری په خخله شمه دومره زیات د مغولو لپاره په خپل ځل کې هغه نفرت جوړ شوی وو. ګرانو مینوالو د هغه مړی د هغوی په خپل ابایي علاقه په اکوړه خټک کې هغه دفن کړی شو. د خوشحال خان خټک مرګ پښتانه د یو بهترین لیډر نه محروم کړل. یو بهترین لیډر د پښتنو نه هغه چې کوم دینو لاړې ولې د هغه د مرګ نه پیدا کېدلو والا سیاسي خلا ډیره جلد ډکه شوله. وشوه دا چې د خوشحال خان خټک د مرګ 14 کال وروسته د هغه د مرګ نه اورنګزیب هم مړ شو. یعنی خوشحال خان خټک چې کله مړ شو نو اورنګزیب هم 14 کاله وروسته هغه مړ شو او مغل امپایر هغه کمزور کېدل شروع کړل شو. چې کوم مغل امپایر چې کوم یو طاقتور امپایر او یو طاقتور سلطنت وو نو د اورنګزیب د مرګ وروسته هغه هم په ختمېدو باندې هغه شروع وکړه. بیا پښتنو ته اخر هغه لیډر میلاو شو د کم چې هغوی د وسدونه تلاش کولو د هغوی لټنه کوله چې موږ ته یو څنګه لیډر میلاو شي. اخر کار پښتنو ته هغه لیډر میلاو شو چې کوم د وو صدونه د هغه لیډر تلاش کولو. دغه لیډر وو ګرانو مینوالو احمد شاه ابدالي. کم چې رستو په احمد شاه دوران ابن باندې هغه مشهور شوی وو. هغه د جدید افغانستان یعنی د نوی افغانستان بانی او د جدید افغانستان پلار منل کېږي. ګران مینوالو احمد شاه ابدالي د ماډرن افغانستان بنیاد څنګه کېښودو. مینوالو احمد شاه ابدالي د افغانانو د ابدالي قبیله سردار د محمد زمان خان زوی وو. د قبیله هم د افغان لیجن مطابق د قیس عبدالرشید په اولاد کې دي. احمد شاه ابدالي په خپل رونو کې په 2 نمبر باندې وو. د دې لپاره هغه په ظاهر باندې چې کوم نو د خپل قبيله سردار نشو جوړېدلې ولې چې د هغوی چې کوم د قبيلو رواج وو نو د هغوی مطابق چې یو سردار به نو هغه یو مشر زوی ته ټاکېدل کېدلو ورکوټه زیبا چې کوم کشر به نو هغه نه ټاکېدل کېدو. لیکن د هغه خوش قسمتي و چې کله هغه د 1400 کال وو نو د هغه په قندهار کې د ایران حکمران د نادر شاه دورانی سره هغه ملاقات وشو. د هغه سره میلاو شو کم چې په 1938 کې افغانستان فتح کړی وو. نادر شاه ته دغه 14 کلن ځوان ډیر زیات خولګدو ډیر زیات خوښ شو او هغه احمد شاه ابدالي خپل ذاتی ملازم انچارج نگران جوړ کو. یعنی چې کوم د ذاتی ملازمان وو نو د هغوی انچارج نگرانی جوړ کو. په هغوی باندې نگرانی ساتلو د پاره هغه ځان سره برتی کړو. په 1940 کې نادر شاه دهلی فتح کړه نو هغه وخت کې هم احمد شاه ابدالي د هغه سره موجود و د هغه سره یو ځای و. د دهلی فتح کېدلو نه وروسته نادر شاه دورانی احمد شاه ابدالي د دکن نائب گورنر مقرر کو. بیا دا وشوه د هندستان نه په واپسۍ ډیر کلونو وروسته په 1940 کې نادر شاه د خپلو سپاهیانو د لاسونه ووجل شو. هغه خپل سپاهیانو قتل کړو مړ کو. هغه د ایران په ښار کوچان کې قتل کړی شو. کم وخت کې چې هغه وجل شو هغه وخت کې احمد شاه ابدالي د هغه د پوج سره وو. د نادر شاه د قتل نه وروسته هغه د هغه خیمه ته لاړې او هغه د نادر شاه هغه ګوتما کوم چې هغه د حکومت نشانی و هغه وويستله هغه د ځان سره کړه. نادر شاه دهلی کې د لوټمار دوران د هندستان مشهور زمانہ هیرا کوهینور هم حاصل کړي و. دغه هیرا به د هغه سرخوا کې د بازو سره تړلې شوی موجود و. احمد شاه ابدالي دغه هم رایلکللا ولې د افغان هیستورین یعنی د تاریخ دانانو وینا دا چې د کوهینور هیرا احمد شاه ابدالي ته د نادر شاه د بازونه نو میلاو شوی. هغه دغه بازونه نو راوستلې بلکې د نادر شاه یوې خزي
هغه ته په خپل باندې بطور تحفه دغه کوهینور چې کومه هیره و نو هغه ورته ورکړې وه، ولې چې ابدالي دغه ښځه د سپاهیانو د لاسونه هغه بچه کړې وه، نو هغه ته یې په تحفه کې دغه هیره ورکړې وه. به هر حال مینوالو د تاریخ چې کوم ورجن هم صحیح وي، دا خبره حقیقت ده چې د نادرشاه د قتل نه وروستو احمد شاه ابدالي د بادشاه جوړېدلو منصوبه جوړه کړې وه چې دغه چې کوم نادرشاه دی دغه مړ شي، نو د هغې نه وروستو دغه منصوبه د احمد شاه ابدالي روانه وه چې زه به بادشاه کېږم. چنانچې هغه په وري ور باندې قندهار ته روان شو. هلته هم افغانستان کې د تبدیلی هواګانې راغلي وي، تبدیلی خبرې ترې چې کوم هغه روانې وي. پښتانه د زرګونو کالونه د غیر ملکي حملاورو اوسېدلو کې تنګ راغلي وو. هغې ډېر زیات تنګ شوي وو چې کوم بهر ملکي غیر ملکي حملاور به راتلل، په هغوی باندې به قابض کېدل، په هغوی باندې به حکومت جوړاوه، سلطنت به پرې جوړولو، او د هغوی د لاندې دغه چې کوم پښتانه دي نو هغې تنګ شوي وو ډېر زیات چې یو حملاور به هم راتللو، په هغوی باندې به حکومت کولو، بل به هم راتلو، بل به هم راتلو. نو پښتانه ډېر زیات تنګ شوي وو او په افغانستان کې د تبدیلی هواګانې راغلې وې. اوس هغوی ازادېدل غوښتل، هغوی یو آزاد او خودمختار ریاست جوړېدل غوښتل. دغه شان پښتون قبایل د یو ځان لا ریاست په تور باندې د خپلې ازادۍ کولو فیصله وکړله. دغه فیصلې ته حتمی شکل ورکولو لپاره او د افغانستان لپاره د باقاعده حکمران تقرر کېدلو لپاره د قندهار سره نږدې یوه لویه جرګه منعقد شوله، کومه چې نن هم د لوی جرګې په نوم سره پیژندلی شي. لویه جرګه په هغې وخت کې د قندهار سره نږدې هغه منعقد کړل شوله، په هغې کې د فیصلې کولو لپاره خلک راجمع شو. دا په تاریخ کې شاید اوله موقع وه ګرانو مینوالو چې ټول افغانان یعنی پښتانه چې کوم افغانانو کوم پښتانه په یو ځای باندې د خبرو اترو په ذریعه باندې هغوی یو اهمه فیصله کولو والو، یو بهترینه فیصله کولو والو، د جرګې په شکل کې هغوی حتمی فیصله کوله. ګرانو مینوالو د دې نه مخکې افغانستان کې هر فیصله د تلوار یعنی د توري په ذریعه باندې هغه روانه وه، چې کومه فیصله به کېدله نو د توري په زور باندې به کېدله، د جرګې په شکل باندې، د ناستې په شکل باندې، د خبرو اترو په ذریعه باندې به فیصله نه کېدله. د اوله موقع وه چې خلک کېناستل مشترکه ور باندې، ټول پښتانه ټول افغانان، او هغوی فیصله کول غوښتل، هغوی یو ځان له خود مختار ریاست جوړېدل غوښتل. نو جرګه شروع شوله. یو طرف ته احمد شاه ابدالي د باچاحت کاندیډیټ وو یعنی امیدوار وو، نو بل طرف ته د غلزی یا محمدزی قبیلې سره تعلق لرلو والا د جمال خان نوم هم زیر غور وو. دغه دواړه په دغه دواړو باندې خبرې اترې روانې وي. دغه دواړه د باچاحت دپاره کاندیډیټ وو، امیدواران وو. اوس هرې قبیلې د خپلې مرضۍ حکمران غوښتو. څه خلکو پکې احمد شاه ابدالي غوښتلو، څه قبایلو، او څه خلکو پکې چې کوم نن هغه جمال خان غوښتلو. څه خلک د احمد شاه ابدالي سره وو او څه خلک د جمال خان سره وو. ګرانو مینوالو کله چې د ښه کافي وخته پورې اتفاقی رای ونکړل شوله چې دې دواړو کې بعد څوک بادشاه جوړیږي، نو د جرګې ماحول خرابېدل شروع شو. نږدې دا وه چې د افغان په تاریخ کې د دغې لویه جرګه کې خون خرابه شوی وي، وینه پکې توی شوی وي. چې اچانک یو بزرگ یو مشر صابر شاه ولی د کم چې په افغانانو کې ډیر زیات عزت وو، افغانانو بعد صابر شاه ولی ډیر زیات عزت کولو، هغه رامخ کې شو، مخ کې راغله او هغه جرګې ته مخاطب شو او وی ویل چې خدا یعنی الله تعالی په تاسو ټولو کې احمد شاه ابدالي د ټولو نه لوی او عزتدار جوړ کړی دی. نو صابر شاه ولی ویل چې د خدای د مرضی مخې ته تاسو خپل سرونه ښکته کړئ. د صابر شاه ولی د خبرو اوریدلو سره هغه ټول افغانان خاموش شو، حتی دا چې جمال خان هم د احمد شاه ابدالي په حق کې دستربردار شو. ګرانو مینوالو دغه شان افغانانو په متفقه تور باندې احمد خان د احمد شاه ابدالي په نوم سره د افغانستان بادشاه جوړ کړو.
د دې سره د افغانستان ایران نه هم د ازادۍ اعلان وکړای شو. لیکن مینوالو د احمد شاه ابدالي احمد شاه دورانی څنګه شو او د دورانی امپایر نوم افغانستان څنګه شو؟ مینوالو کله چې احمد شاه ابدالي بادشاه جوړ شو نو صابر شاه ولی هغه ته د دوري دوران خطاب ورکړو. احمد شاه په دغه خطاب کې لږ شان تبدیلی وکړه. دغه دوري دوران یعنی د ټولو نه قیمتي هیر کړو. دغه دوري دوران وروسته بیا دورانی ویل کېدل شروع شو. دغه لقب په مناسب سره ابدالي قبیله دورانی ویل کېدل شروع شو او احمد شاه ابدالي ته احمد شاه دورانی ویل کېدل شروع شو. لیکن دورانی امپایر ته د افغانستان نوم چا ورکړو؟ ګرانو مینوالو د خیبر پښتونخوا مشهور بزرګ میاں محمد عمر چمکنی د کم مزار چې د پېښور نه 2 کیلومتره لري په چمکنی کې واقع دی. احمد شاه ابدالي چې کله پېښور فتح کړی وو نو هغه دغه میاں عمر په خدمت کې حاضری هم کړې و. دغه خواله راغلی وو د هغه په خدمت کې حاضری کړې و او د هغه نه ډیر زیات متاثره شوی وو. ویل کېږي چې میاں عمر احمد شاه ابدالي ته ویلي وو چې هغه د خپل سلطنت نوم افغانستان کې دی. بعضی هیستورین تاریخدانان دا هم دعوه کوي چې احمد شاه ابدالي ته د دوري دورا خطاب صابر شاه ولی نه بلکې میاں عمر ورکړی وو. میاں عمر د پښتنو مذهبي رهنما نه بلکې سیاسي رهنما هم وو. د هغه د عقیدت مندو تعداد په لکونو کې وو. ګرانو مینوالو په نیپت په دریم جنگ کې هغه خپل د احمد شاه ابدالي د مدد لپاره د 1000 پیروکارو فوج به تور مددگار اغا لګلی وو. د احمد شاه ابدالي به تور بادشاه انتخاب لوجنا قندهار د پښتنو د طاقت مرکز او لوی جرګه د پښتنو یو مقدس اجتماع جوړه شو. اوس هم ګرانو مینوالو تاسو ګورئ چې کله هم څه خبره وي نو د پښتنو اوله خبره هغه د جرګې په ذریعه باندې حل کیږي. چې کله هم زمونږ ترمنځ څه مسلې مسایل راشي نو پښتانه مونږ ټول رايوځي کیږو او کینو او دغه خبره مونږ د جرګې په ذریعه باندې د حل کېدلو کوشش هغه د خبرې کو هغه مسله مونږ د جرګې په ذریعه باندې کو حل کو. اوس هم د پښتنو په رواج د پښتنو په روایتو کې جرګه هم یو ځانګړی حیثیت لري یو ځانګړی مقام لري. دا به هر حال حقیقت ثابت شو چې ول سوا وصلوه هغه کال وو شرط نه چې د موجوده افغانستان تاریخ شروع کیږي. په دغه کال یو آزاد او خودمختار افغانستان د دنیا په نقشه کې راغلی. ګرانو مینوالو د نن پورې دغه قائم دی دغه هغه افغانستان دی د کم په حواله سره چې خلک وایي چې دا ګریویارډ اف امپایر دی یعنی د سلطنتونو قبرستان دی. دغه افغانستان په باره کې د افغانستان په حواله سره خلک دا غني چې د کله هم یو جنگ نه دی بیللې. آیا واقعي دا خبره دغه شان ده؟ د افغانستان او د هندوستان په منځ کې تاریخي جنگ پانیپت کې څه شوی وو؟ دا ټول هر څه به تاسو اورئ ګرانو مینوالو پر روان پروګرام تاریخي پاڼو کې. په دې پروګرام کې تاسو دغه تاریخ واوریدلو او پر روان پروګرام کې به در سره په نور تاریخ باندې خبرې ترې کوو. د ټولو مینوالو ډیره مننه کوم چې چا پروګرام په خاموشي باندې واوریدلو او چا چې کوم دنو دې پروګرام ته انتظار کړو. را رواني هفته باندې په دې ټایم باندې د شپې 2 بجو نه واله تر 8 بجو پورې دا پروګرام تاسو بیا اورئ او بیا به در سره د افغانستان چې کوم نور تاریخ دی نو هغه به در سره شریک کوو ان شاء الله. دا پروګرام تاسو نور خلکو ته هم وایي چې دا پروګرام تاسو اورئ تاریخي پروګرام دی او په دې کې به تاسو
د تاریخ نه ځان خبروي. که دا پروګرام د چانه میل شوی وي په نیمه کې ریډیو لګولې وي نو دا پروګرام په فیسبوک پیج باندې هم لایو روان دی. تاسو په فیسبوک پیج باندې هم دا لایو کتل شئ. او د نه علاوه دا پروګرام په یوټیوب چینل باندې په شمال ریډیو افیشل باندې هم موجود دی. تاسو په هغه باندې هم کتل شئ او د تاریخ نه ځان خبرول شئ. د تیرو اپیسوډونو د تیرو پارټونو هم تاسو ځان خبرول شئ چې په تیرو پروګرامونو کې مونږه په تاریخ کې کمی خبرې کړې وي هغه هم تاسو اوریدل شئ او د دې نه هم تاسو خبرول شي. د په فیسبوک کې هم او په یوټیوب کې به هم موجود وي. د ټولو مینوالو ډیره مننه کوم چې تاسو چا واوریدلو چا وکتلو. د ټولو مینوالو مننه کوم. زه د خپل همکارانو د اسماعیل خان او د زاهد خان هم مننه کوم چې زما سره په دې پروګرام کې مرستي را سره وکړلې. تاسو ټولو مینوالو ډیره مهرباني. جواد علي ته اجازه ورکړئ ان شاء الله پر اروان پروګرام کې در سره بیا ملګرتیا کوم. تر هغه د خپل رور خپل قربا چې وادلی ته ورکړئ اجازه چې چرته هم یې خاطر آباد او خوشاله بریالي اوسئ. په خپل دعاګانو کې مې ضرور یاد ساتئ. پاکستان زنده باد. شمال ریډیو فائند آباد. د الله فمان.